Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear listeners. Zamanin Muhammad Maaz de au tasu learning fact channel gore. په previous video کې موږ تاسو سره د biology چې کوم main divisions یعنی botany, zoology او microbiology نو هغه تاسو سره موږ ډسکس کړو او هغه سره related چې کوم SLO based MCQs یا short question وي نو هغه تاسو سره موږ شیر کړی وي. نن زموږ د biology بل ټاپک ته او هغه ته وایي sub branches of biology. چونکه د easy understanding of biology لپاره هغه چې کوم main divisions نو هغه further branches ته divide شو نو په KPK board کې چې کوم course تر 9 class نو هغه کې 14 sub branches of biology ډسکس شوي دي. نو هغه 14 کې چې دی هغه موږ په 2 parts کې divide کړی دی. یعنې نن دې ویډیو کې به تاسو سره چې دی نو 7 ډسکس شي او 7 به ان شاء الله تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کیږي. او تر کومه پورې چې د دې ټاپک د SLO بیس MCQs او د شارټ کوېسچنو خبره ده نو هغه به ټول تاسو ته زه نن ډسکس کړم. نو چې کوم بله ورځ 7 برانچز موږ ډسکس کوو نو هغې کې موږ ته SLO بیس MCQs یا شارټ کوېسچن نه پاتې شوی. نو راځئ ټولې کې اول تاسو سره ټاپک ډسکس کوو بیا د دې SLO بیس MCQs او شارټ کوېسچنو طرف ځو. نو ټولې کې لومړنی سب برانچ آف بایولوژي دی مارفالوجي. مارفالوجي څه ته وایي؟ The study of form, shape and structure externally is called morphology. کله مونږه د living organism د external body parts form, shape او structure ډسکس کوو نو هغه به مونږه په مارفالوجي کې ډسکس کوو. دا خو شوه مارفالوجي. تیوري د سره ډیفینیشن بیا درته کوم او هغې باندې به تاسو سمجھاوم نو تاسو پرې ښه ایزي انډرسټینډ کیږي. بیا ورپسې موږ سره راځي anatomy. The study of form, shape and structure of living organism internally. چې کله موږ د form, shape او د structure of living organism خبره کوو خو هغه internally. مارفالوجي کې externally یعنی بهرني او anatomy کې چې دی هغه internally دی. چې دنني living organism body parts موږ ډسکس کوو هغه به موږ په anatomy کې ډسکس کوو. ورپسې موږ سره راځي histology. The study of tissue of plants and animals. چې کله د plants او د animals یعنی د بوټو او د انسانانو او د ځناورو موږ د tissues په باره کې خبره کوو دا هغه موږ په histology کې کوو. دا خو شوه histology. بیا ورپسې راځي physiology. The study of organs of an organism. چې په دې دنیا کې کم یو living organism هم دی نو هغوی سره چې کم organs دي یعنی پارټس دي د هغوی باډي پارټس دي د هغوی سټډي موږ کوو یعنی چې دا کار څنګه کوي نو هغه موږ په فزیالوجي کې ډسکس کوو. فار ایگزامپل تاسو له زه یو انساني د ژوند نه مثال درکړم چې فزیالوجي کې موږ دا ډسکس کوو چې آیس څنګه کار کوي. نو آیس کې چې دی دا خصوصیت دی چې دې باندې ته نظاره کولی شي نو دا ستا فنکشن شو نو دا موږ په فزیالوجي کې ډسکس کوو. بیا ورپسې راځي ایمبریالوجي. د سټډي آف ایمبریو. چې کله بیبي اډلټ فارم ته نیتلی هغې ته ایمبریو وایي. نو دا بیبي چې کوم پیدا شوی دی په ایګ کې دا به څنګه د ایګ نه راوځي او اډلټ فارم ته به کنورټ کېږي دې سفر ته یعنی د بیبي سټیج نه والې تر اډلټ سټیج پورې یو ایمبریو څنګه رسي دغه ټول سټیپس موږ به ایمبریالوجي کې ډسکس کوو یعنی د سټډي آف ایمبریو نو دې ته ایمبریالوجي وایي. بل دی ټیکسانومي. سټډي آف کلاسیفیکیشن آف آرګنزم. چې کله موږ لیوینګ آرګنزم کریکټرایز کوو د هغې کریکټرز په بیس باندې او د هغې چې کوم هیبیټیټ دی او انوایرمنټ دی د هغې بیس باندې. تاسو له به زه یو اګزامپل درکړم د پولر بیرز. نو د پولر بیرز هیبیټیټ چې دی هغه یخ علاقې دي د هغوی چې کوم موجود دی هغه یخې علاقې چې دی نو زغمي او یخ انوایرمنټ چې دی د هغوی چې کوم موجود دی هغې سره ښایي. نو ټیکسانو کې موږ دا ډسکس کوو چې یو آرګنزم کم ځای کې چې دی هغه کلاسیفای کېږي او د هغې هیبیټیټ او انوایرمنټ کم ځای سره ریلیټډ دی او د هغې د کریکټرایزیشن دپاره به چې دی موږ ټیکسانومي یوز کوو. نو دا خو شوه ټیکسانومي. بیا ورپسې راځي سیل بایولوجي. د سټډي آف سیل. د سیل په باره کې چې څومره خبرې شوې نو هغه به موږ په سیل بایولوجي کوو. دې ته موږ سایټالوجي هم ویلی شو.
اوس راتاوي غوا خبرې لا چې د 14 برانچز کې مون سره از لو بیس کوېسچن یا ام سی کیوز څنګه راتلی شي. نو یول ام سی کیوز طرف ته راځو. نو تاسو ته په هر یو برانچ یعنی 14 برانچز ډسکس شوي دي ستاسو په کتاب کې د مارفالوجي د والي چې په کوم باندې انډنګ شوی دی تاسو ته به ښه پته وي. پرزنټ کې ما سره اوس کتاب نشته. نو سر نوای تر اخره پورې چې کوم برانچز دي نو هغې کې چې کوم دغه خپل خپل برانچز دي نو هغې باندې تاسو ته سپریټلی ام سی کیوز راتلی شي. مارفالوجي شوه، اناټمي شوه، پیراسټالوجي شوه، فارماکالوجي شوه، هیسټالوجي شوه، سیل بایولوجي شوه، ایمیونالوجي شوه، جینیټکس شو، دا ټول چې کوم برانچز دي دې باندې ځان له تاسو ته ام سی کیوز راتلی شي. یعنې چې مونږ تاسو ته ووایو یعنې اګزامپل په طور باندې چې about this internal structure of living organism we study in which sub branch of biology. مونږه د internal structure of organism په باره کې په کوم برانچ اف بایولوجي کې ډسکس کیږي خبره کوو. نو د دې انسر به اناټمي. نو داسې ام سی کیوز تاسو ته په هر یو باندې بیل بیل راتلی شي. ښه اوس راځو شارټ کوېسچن طرف ته. شارټ کوېسچن څنګه راتلی شي؟ نو شارټ کوېسچن تاسو ته په سب برانچز کې د ډفرنس په بیس باندې راتلی شي. یعنې دې پله یو برانچ دی، دې پله بل برانچ دی، دې کې څه ډفرنسیشن دی دا تاسو سره شارټ کوېسچن شو. خو هغوی به چې کوم ویلډ کوېسچن دی هغه به رالي تاسو ته. یعنې چې کوم یو سب برانچ مونږ سره په رښتیا باندې یو بل سره اپوزیشن ساتي نو هغه برانچ په تاسو ته راځي چې دې دوه په منځ کې ډفرنسیشن وکړي. اوس داسې کم سب برانچز اف بایولوجي چې هغه یو بل نه ډفرنسیشن ساتي او تاسو ته هغه په پیپر کې راتلی شي. نو هغه تاسو ته مونږ دلته دا لیکلي دي. یعنې مارفالوجي شوه او اناټمي شوه. نو دا څنګه یو بل سره چې دی نو دغه ساتي ډفرنسیشن. مارفالوجي کې چې دی مونږ دغه سټډي کوو د ایکسټرنل structure او د فارم په باره کې د لیوینګ ارګانیزم د یو باډي ډسکشن کوو. خو اناټمي کې مونږ انټرنلی کوو. دې پله ایکسټرنل شو او دا انټرنل شو. نو دا داسې یو بل ته اپوزټ. نو دې باندې تاسو ته ډفرنسیشن راتلی شي. بل طرف ته دی پیراسټالوجي او فارماکالوجي چې کوم زمونږ د بلې ویډیو ټاپکس دي دا دواړه چې نو تاسو ته پته ولګي چې دې کې تاسو سره څنګه ډفرنس راتلی شي. بیا ورپسې د هیسټالوجي او سیل بایولوجي. نو هیسټالوجي او سیل بایولوجي دواړه خو موږ دلته اوس ډسکس کړل چې هیسټالوجي چې دی دا د ټیشو سټډي ده او سیل بایولوجي د سیل سټډي ده. دلته ټیشو دی ولته سیل دی. نو دې په درمیان کې ډفرنسز راتلی شي. او بل د ټیکسانومي او انوایرمنټل بایولوجي. ټیکسانومي خو دلته موږ وایي چې یو د انوایرمنټ او هیبیټیټ بیس باندې موږ چې کوم دی نو ارګانیزم کریکټرایز کوو. دا موږ په ټیکسانومي کې وو. په انوایرمنټل بایولوجي د انوایرمنټل بایولوجي کې چې دی موږ د انوایرمنټ په باره کې سټډي کوو. دې کې هم انوایرمنټ راغی. د انوایرمنټ په بیس باندې موږ کلاسیفیکیشن کوو. دلته هم انوایرمنټ دی. دې کې تاسو ته ډفرنسیشن راتلی شي. نو دا خو شوه نننۍ ویډیو او تاسو سره تقریبا چې کوم 14 برانچز دي نو د هغې اوورال در سره دغه شیر شو چې دې کې تاسو سره څنګه SLO ام سی کیوز یا شارټ کوېسچن راتلی شي. اوس را روانه چې کومه ویډیو ده دې کې موږ سره SLO ام سی کیوز یا شارټ کوېسچن دي او دا شو 7 برانچز. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې فردر 7 برانچز ډسکس کوو. تر دې پورې موږ له اجازت راکړئ. په نیکسټ ویډیو کې بیا انشاءالله ملاقات کوو. نو تر هغې پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.